زمانې چې دي اوس چې موږ سره چار شوې د مقتول ښځه او خینه دا چې دي بیسیکلي دوی پارټیانې به کولې پارټي ګرلز وو نو دې ته به پارټي ګرلز وو دې ته فنډینګ چې د سعودي عرب کې یو کس دی نعیم نامي کس دی چې هغې به پرې خرچې وغیره کولې مطلب د په 3 लाख रुपए مړې 3 کړې लाख रुपए دنه مړې کړې انسان مطلب دون کم قیمته شو بالکل سره پولیس وایي چې د یو وجرتی د کم 3 लाख रुपए ملاو دي وای هغه به د خور واده کړی دی سر خپل خورې واده کړی دلته داسې زمونږ داسې ټینیجر بچی وکړو ټوټل اماونټ خو کم چې د سعودیانو د افغانستان په ترور راغلی هغه 14 लाख دی او مختلف خلکو پکې مختلف پیسې اغشتې دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتونکو د نن نه تقریبا 2 میاشتې وړاندې د حیات آباد تاڼې په حدود کې یو ځوان جان ټیک ټاکر الګ وجل شوی و ابتدا کې داوا پچا شوی و پولیس بیا دا ټول کیس ټریس کړي څنګه دی د کې د کومو ملکونو نه فنډینګ شوی دی اجرتیانو سره خبره څنګه شوې ده او دې قتل کې د دې مقتول ښځه څنګه انوالو شوې ده دا ټول تفصیل تاسو له د ننني رپورټ کې در کوم د سوشل میډیا حوالې سره ډېر انفارمیشن دی په دې کې او ډېر د عبرت نه ډک رپورټ دی ضرور وګورئ شهریار سٹارټ نه لګ راته وایا چې دا ستارور احمد چې کم دی د هم نا سره واده څنګه شوی دا جی دی ور سره کوټ میریج کړو کوټ میریج کړو دا چې کوټ میریج یو کو نو هغه نه درې نیمه میاشتو پس چې کم دی مونږ ته وویل چې ما خو کوټ میریج کړی دا مونږ ورته ویل د کوټ میریج د څنګه کړی دا نو راته وایي چې فارم به او ما سره یونیورسيټي اډمیشنز وي نو بس مونږ دوانه دا سټپ اوچت کړی دی او دی تعلق چې کم دی په ټیک ټاک جوړ شوی تاسو تعلق چې ټیک ټاک باندې جوړ شو احمد په ټیک ټاک کې زیاتې جوړولې او جی سبق څومره ویلو سر دا فرست سیمسټر رویکرا یونیورسيټي کې د دې خو کله چې کوټ میریج شوی و دغه د خزه تاسو کور تم نه وراوسته کنه نه سر پته څنګه ولګیدا په خپل راته وویل کنه نو بیا تاسو د جنې بس استلې وای او بیا مونږ تلیو هغه کور ته تلیو خای روټي را باندې وخړو مونږ چې کم سامان لکه میټایانې یا نور اخو د خوشیونه هغه ور سره لکه ځان سره بوتلیو چې یار زه یو طرف نه ماشومان دي سټپ مو چت کړي دي هغه ټایم کې صحیح نه ویل بس لک صبر او لک صبر بیا دی ورځ باندې د زنانه چرته کم هسپتال کې اډمیټ وا احمد څنګه تلې او تاسو د مرګ اطلاع څنګه رااله دا جی احمد یو 11 بجو ټایم کې داسې خپل کمرې نه بار وته مونږ لاندې نه سنو وای زه هاسپټل ته ځم کم هاسپټل ته دی وای پی جی ایچ هاسپټل ته ځم دا جنې چې کم دا داسې بیمار ده او پرې وته نو مونږه مریان دریان چې دا نو خار کې لکه اوسېدن ولدي او دا دلته پی جی ایچ خو بهرحال زما امي ورسره زما کشرې ور دا دوانه ورسره لاړل الته چې لاړل داسې 2:30 بجې شپې بیا واپس راغل سره د دې دیم ځان سره بوتل راوستو نو مونږ چې کم دی بیا سار شو هغه پیرس 11 بجې بیا لاړه دې سره احمد ورته وی چې راځه او ته ما سره راځه اور دې مناو کا چې بس دا جینې بس دلته روړیو مونږ خو سغواړو نه اور نه کالې رالو کې نه سره زر رالو کې نه فرنیچر بس اسم نه او بس تا ور سره خبر وکا نو امی بیا لاړه مجبوره وجې سو کی اولاد خوشي او بس یو طرف نه سټپ اوچت کړي نو څه ویلې شو دی کې نو چې لاړل ته نو د دې مور ماغه وینا لک صبر وکاو لک صبر 4 بجو پورې جی زما مور لګیا و د پیر رس خبره کوم چې پیر پشپا دې مړکل بیا د 4-5 بجو ټایم کې واپس را وستو چې راځه بس کور ته راځه دا 7:30 داسې بجې چې دې ته بیا هم نه چې کوم دې کانټیکټ وکړو چې راشي یو ټیسټ زما پاتې دی او د دې ریپورټ سیده وروړه نو هسپتال ته راشه نو دې گاڑی نه خو دې خو وکړو مور ورته وویل چې ګوره رونه به دې راځي 8:30 بجو په تپوس بو کې بل رور بازان سره کې لاړ بجو زم موزه یوازې زم موزه هغه به ورته وی نو دې لاړو چې لاړو مونږ کور ته رالو خبر شو ما ورته کالونه کول پهله خو یو چتول نه بیا مو روټي چې او خړو نو 10 بجو ټایم کې دی او چت کو چې او بس بای راځم مو جیب کې موبایل سایلنٹ پروټو ډرایوینګ می کول نو
ښه یار څه ټایم به راځې بس یو ګنټه کې ما زه راشه ټایم ته وګوره ناوخته ټایم دی جمعې شپې دي وایي ښه بیا ورته لږ ساعت پس چې رینګونه ما ورته وکړل نو کال یې نه اوچتول ته ګورم بیا 12:12 بیا 12:40 شوې نو چې کال هم ورته وکړو نو پولیس والا اوچت کړو پولیس والا وی احمد اشتیاق ستا رور دی او ستا رور دی جیب نه سټوډنټ کارت میلاو شوی دی دا ګاډی دی چې کوم دی دا نمبر دی او بالکل زموږ ګاډی دی وای راشه دی او چا وجلې ګاډی کې پروت نو بس هغه ټایم سر دا کیفیت وکنه زموږ چې زه تاسو ته په خوله نشم ویلی چې هغه ټایم څه کنډیشن بالکل کله چې وشوه تاسو په اف ای آر کې وی چې دا د تاسو رندار چې کوم وهم نه دا غي رور وجل دی کنه جی تاسو هغه داویداری کړی و بیا هغه نه پس پولیس دی چې کم تفتیش روان کړي تاسو رابطه کیو پولیس بالکل جی حیدرآباد دا چې کیس شوی حیدرآباد تاڼه نو هغه کې کامران محمد کامران مروت ایس ایچ او دی ډېر کوپریټ را سره کوي لګیا دی جی اوسه پورې ټول کاروي چې کم دی په هغه ته دی چې کله تاسو داوا وکړه کنه نو تاسو خو صرف د هم نه پرور کړي و د هم نه دي تاسو سره بیا چرته رابطه کړي و چې تاسو د احمد رور یې نه جی یو پیرا د دې 2 بجې جنازه و او دا چې شپږ 2 بجو ټایم کې راغلو چې احمد د دې 2 پیشوګانې وي مو سره یو 100 پیشوګانې وي نو هغه پسې راغلی و چې زما پیشوګانې لکه د پیشوګانو اوس خو پته ولګی دا چې پولیس وایي چې د احمد په قتل کې دا خزم ملوث و د احمد څه ویلیو نه و د پیشوګانو پیشوګانو قیمتو سر دا وګوري ماشوم پیدا شوی دی استاد ورو سر نه يم خبر پولیس وایي چې د هغه جنې ماشوم هم پیدا شوی دی زه نه يم خبر تاسو اړو چې انفارم کړی نه یې سر انټرست نشته سر زموږ چې کم داسې رول لاړو کنه سر زه وایم چې نوم هم نه علم هغه پولیس ماته انصاف ملاو شي دونه دا هغه کېږم دا خو پولیس تاسو خبره سوري کټ کوم ما خو نومیټ کړی او حمزه دا چې کم د دې رور دی مولوی شه دی راوتا مکه مې میلیو تاسو ته تھریډز را کړیو هغه کړیو نو دا چې پولیس 2 کسان گیر کړل دا اجرتیانو جی دې چې گیر کړو دې چې کم کیسه کوي لکه دا خو فول ګینګ دی سر یو دې کې د دې دا جنې میلاو دا د دې خور دا هغه میلاو دا دا چې نمونه والی او خبر تاسو ته وکړو دا خو فول یو ګینګ دی سر ستا رور تاسو ټول فیملی ته چې کومه سزا میلاو شو دا اکه د ټیک ټاک دوستانه میلاو شو بهشک سر بالکل پولیس وایي چې د یو اجرتی ته کم 3 لک روپے میلاو دي وای هغه به د خور واده کړی دی سر خپل خورې واده کړی دلته داسې زموږ داسې ټینیجر بچي وخوړو صرف په 3 لک روپے باندې اسی چې دا ټیک ټاک باندې ډیره زیاتې دوستیانې کیږي ستا پکې رور او وجل شو ستا ته د ټول ارسه دک نه ته خبره درد نه ته خبره کنه دا خلکو ته سویر غواړي الکانو جن کو دواړو ته سر پوزټیویټي پکار ده زه خو همدغه ویم چې پوزټیویټي پکار ده دا نیگیټیویټي سر دا رشته او دا چې نه کیه الکان سر دا پکار نه دي سر سوشلیزم د تاسو ته پته سر چې ډیر ګندې پکې سر دونه میاشتې تیرې شوې دوه تقریبا څه د پاسه 2 میاشتې تیرې شوې یو ځل چې کله ستا والدې ته پته ولګېده چې ملزمان اونې وي شو ایسه پوزیشن سر سټیم چې مې ورته وویل چې دا کسانو دا نورم دی لا پکې ان شاء الله غیر بشي خزم پکې دا نو سر بس هغه خدا سیدا سر جاړي سر اني ټایم سر جاړي بسم الله الرحمن الرحیم سر بای دا په 9 دسمبر 2025 باندې دا انسیډنټ شو پی جی ایچ هسپتال مخې ته تقریبا شپې یو نیمه بجې ټایم کې نو دې کې انیشلی چې کوم ریپورت شو دا هغه رورو اشفاق شهریار احمد هغه خپل رور د احمد اشتیاق قتل داویداری په یو الکو کړه حمزه چې دا مقتول اوخه دی خو د وی چیرې دی کې یو نامعلومه کسان هم دي او هغه به ځکه معلوم شي مونږ بیا ز پیدا وکوم نو بیا مونږ دی کې چې دی ټیکنیکل بنیادونو باندې مونږ دی باندې کار شروع کو تھرو نورو ایجنسیانو سره مونږ رابطه وکړي مونږ دی کې چې دی ایکسس انفارمیشن مونږ ورپسې کلیکټ کول شروع کړو مونږ دی کې چې دی دا مونږ ته انفارمیشن ملاو شو شهر دا کار شوی دا پوجرتانو پترو شوی دی او دی کې ډیر فندینګ شوی دی نو هغه مونږ چې دی کې کسانو پسې لګیدلی نو مونږ ته یو دی کې مونږ کس چونی نو هغه دا جرم کنفرم کو او وی شهر دا مونږ پوجرت کړی دی او فلانی تم کړی دی دا چې کله دی تاسو ته ابتدایي ریپورت شهریارو کو د سویلیو چې د دارو هسپتال ته سل راغلی دغه ټیم لګ راځي د چونکه وایف هغه اډمیټ و هاسپټل کې ورسره غي سره خور مخینه مو نو ورسره هاسپټل کې و نو هغه ملاقات ته پرغلی چونکه چې د دې واده خو شوی وو خو دی به یو ځای نه اوسېدله بیا له اوسېدله او هغه په وجه باندې احمد چې دی به اکثر
بیا دغه هغه دپاره راتلو چې هسپتال کې دی تپوس کوله بیا هغه کولو نو هغې ته به تپوس ورته راتلو وجه دې دا مې یاده کړې وه شهریار وې چې د جینۍ او د احمد په ټیک ټاک دوستانه جوړه شوې وه چونکې هلک ټیک ټاکر هم نو واده دې پټ کړی خو د جینۍ کور والا ته ښکاره کړی نه و دا واده دی پټ کړی و خو په دې باندې دواړو فیملیز رضا نه وه دا یې پټ کړی و او دا کې چې دی غم چې و نو دواړو ته خفه خو پې ټولو خو دا کې چونکې دا جینکۍ ملزمانې چې دي اوس چې موږ سره چارج شوې دا مقتول ښځه او خینه دا چې دي بیسیکلي دوی پارټیانې بیا کولې پارټي ګرلز وو نو دې ته به پارټي ګرلز وو دې ته فنډینګ چې دی سعودي عرب کې یو کس دی نعیم نامي کس دی چې هغې به پرې خرچې وغیره کولې او هغه کس چې دی هغې ساتلی وي هغې وایي چې یاره کله د دې واده شو نو بیا هغه پرې خفه نو دی هغه احمد د لارې نه خوښولو لپاره هغې بیا دا سټپ واخیستو چې نعیم هلک دی سعودي عرب کې اوسېږي افغانۍ کس دی او هغې چې دی په دلته پېښور کې خپلو ملګرو سره رابطې شروع کړې او هغې په ترو باندې اجرتیان هیر کړو هغه پکې څه انټرسټ و د نعیم نعیم دا پارټي ګرلز وي د ده فرینډز وي که نه د سره تعلق و نه خو تاسو وایئ چې بهر دی که نه بهر دی هغه وزټ کولو که نه هغه به فریکوینټلی په پاکستان ته راتلو ویزې باندې او هغې به دلته وزټس کولو پارټیانې بیا ورسره کولو ایون دو کله کله بیا دې هم ځان ته سعودي عرب ته راوغوښتې د عمرې په نامه دې کې اوس یو ملزم اجرتي دی یو د دې جینۍ رور دی او نور پکې څوک څوک دی دې کې یو نعیم دی چې کوم ورسره فنډینګ شوی دی دوه کسان اجرتیان دي چې هغې نوم کاشف ساري نومان او هغه دی راج محمد دوه کسان نور چې کوم فیسیلیټیټرز دي سہولتکاران دي نو هغې کې کاشف دی او عبدالله دی عبدالله مونږ گرفتار کړی نومان مونږ گرفتار کړی او دوه چې دی یو د ده خینه او یو یې ښځه دا دي پکې د دې تاسو سره څه تصدیق شوی دی چې واقعي دا جینکۍ چې کوم دي پارټي ګرلز دي بالکل د دې موږ سره تصدیق شوی دی موبایل فورنزکس موږ کړي دي د دې رهن سهن د دې معلومات موږ هغه کړي دي دا موږ کنفرم ویلی شو دي پارټي ګرلز دی د دې احمد خو بیا د احمد د مرګ نه پس ماشوم هم پیدا شوی دی که نه هغه اوس د چا سره دی هغه ملزمانو سره دی مور سره دی د جینکۍ چې کوم دي دا ګرفتار دي نه جینکۍ باندې ریډز وکړو خو چې څنګه دوی ته پته وي چې په موږ هم پکې هغه شو موږ چې کله اجرتیانو ته اکسس وکړو اصلي کسان ونیول نو دوی ته اوس بیا پته ولګي چې موږ پسې به هم اوس پولیس نو دوی هغه ځای پرېښی دی د اجرتیانو څه هسټري ده چې دا مخکې دي چېرته اجرت کړی دی که دا پیله ځل و اجرتیانو کې چې کوم مین کردار دی موږ سره نومان چې ارست شوی دی دی په جمرود کې هم مرډرز کړي دي او په رسالپور تاڼه کې منشیاتو سمګلینګ کیس کې هم نیولی شوی دی دې نه علاوه دی چې کوم ورځ باندې انسیډنټ و دی نه یو ورځ پهله په فقیر آباد کې مې یو مرډر کړی چې هغې کې څلور کسان موږ هغه هم گرفتار کړي دي فقیر آباد تاڼې والو ارست کړي دي هغې سره دي دې کیس کې دته څونه پیسې میلاو شوې وې د اجرت دپاره دې کیس کې زموږ حیات آباد کیس کې دي ته په 14 لک روپۍ دي دا کار کړی او فقیر آباد والا په 10 لک کړی بسم الله الرحمن الرحیم دې کې عبدالله ملزم چې کوم دی د نعیم سره تعلقات نعیم یو افغانی دی او د دې سعودي عرب کې اوسي کار کوي هلته دی هغه د دې جینۍ سره تعلقات نو دې جینۍ خو د دې مقتول سره واده کړی په دې باندې د نعیم ډېر زیات خفه نو هغه د دې عبدالله سره دغه وکړه چې یاره مطلب دا دی دا سړی ختمول دي بیا عبدالله چې کوم دی نو عبدالله خبره وکړله کاشف سره او کاشف چې کوم دی نو هغه دوه اجرتیان تیار کړه چې د یو نومان نوم دی او د بل راج محمد نوم دی دا دواړه د جمرود دي بیا د دې دا جینۍ چې کوم وه د دې همنا نو دا د ماشوم بیماره شوه او دې مقتول چې کوم دی نو د راوړله پي جي ایچ هسپتال ته په دې کې ورسره دا خور هم وه جنته او ورسره مور هم وه بیا دغه جنت چې کوم دی نو دی با په واتساپ باندې نعیم ته لوکیشن ورلګو چې موږ پي جي ایچ هسپتال ته راغلي او دا مقتول احمد هم را سره دی نو دې نه مخکې خو الریډي خبره د عبدالله سره شوې وه د نعیم نو نعیم چې کوم دی نو عبدالله ته کال وکړو چې بهی احمد هم راغلی دی هسپتال کې دی او دغه هم راغلی دي او تلاټ شه معلومات وکړو دا کار نن ختم کړي عبدالله او کاشف دوی چې کوم دی نو دوی راله او عبدالله معلومات وکړو چې یاره بالکل سړی دی او هغه لوکیشن هر څه په دغه دوران کې دا مقتول په دای کې ناستو په موټر کې او دوی چې کوم دغه اجرتین دي نو هغوی ته یې کال وکړو هغوی په موټر سایکل باندې راله نو یو پیره چې راله هغوی ویلې چې یاره دی راله موږ ورته موټر وښود چې دغه هلک دی په دې ګاډي کې ناست یم دغه ټارګېټ کوي د هغې نه بعد چې کوم دی نو بس هغوی راله هغوی ویشته دوی دی یو کاشف په فیلډر کې موټر کې راغلي او هغه چې کوم دی نو هغوی ورته په موټر سایکل لاړه چې کله وقوع وشوه موټر سایکل والا داسې لاړه او دوی هم داسې لاړه نو دا انفارمیشن د دې جنت نه شوی نعیم ته او نعیم نه بیا عبدالله ته شوی او کار چې چا کړی دی نو هغه نومان دی او راج محمد دی کم تاسو نومان او راج محمد چې یادوي کله دی وارداتو کو دی سو پورې مطمئنو تر گرفتارې پورې چیرې به زموږ پته نه ده لګېدلې بالکل دوی خو مطمئن او خو آزاد ګرځېدل خو دې طرف ته چې کوم دی نو موږ په موبایل په سی سی ټي وي او په دې شیانو باندې موږ کار شروع کړو نو بس موږ چې کله دوی ټریس کړل نو بس بیا دوی پسې ولګېدو مخبران هم پسې ولګولو او بیا د مخبر په اطلاع باندې چې کوم دی نو دا دوه کسه موږ په انډسټري روډ باندې قابو کړو
کامران خان وایي چې دوی مخکې اجرت کړی و، اوس یې موکو دوی دا پیسې خرچ کوي چېرته څه پته لګېده؟ سر جی دې کې وایي چې یاره دې کې ما ته 3 لک روپۍ میلاو شوي دي بقول نعمان ملزم او هغه زما د خور پروګرام په کې ما خرج کړي دي، خور له واده پروګرام لوخي مخ یو سمې غیسه بل او نورې پیسې لا بقایا دي؟ نورې بقای نه نورې چې کوم دي 3 لک دته سره رسیدلې ده، 8 لک چې کوم دي نو راج محمد ته رسیدلې دي او دا باقي کاشف اغستی مطلب د 3 لک روپۍ مړې 3 کړي، لک روپۍ د مړې کړي سر انسان مطلب دون کم قیمته شو. بالکل سر. سر تاسو اس پی کینټ یې تاسو د حیات آباد تاڼې پولیس یو داسې کیس ټریس کړی دی چې داوا پکې په یو ملزم و او هغې ټولو کردارونو ته رسېدلی دي، د هغې خلاف کاروایي کړې ده، څه وایې دې حوالې سره؟ جی بالکل څنګه چې اف آی آر وشو دی کې صرف یو حمزه نامي الګ نامینیټ شوی او دی باندې موږ مختلف زاویو سره انټروګیشن او ټریسینګ سٹارټ وو، نو د هغې سرکمسټانشل چې مختلف کوم ایویډنس وو فرام ون سایډ اینڈ ادر سایډز، د هغې نه موږ ته مختلف خلکو خلاف مختلف ایویډنس مخې ته راغلل او د هغې دغه شان دغه کیس ټریس شو او دې کې مختلف کسان چې موږ تقریبا 8 کسان دي موږ گرفتار کړو، 2 پکې مین اکیوز دي، یو کس نعیم دی هغه مین اکیوز دی او یو عبدالله دی مین فیسیلیټیټر چې کوم پیسې اغشتې دي کاشف پتورې راج او نعیم لور کړي دي او دغه شان د دې چې کوم پورا دا سایکل او پورا چې کوم دا پروسس څنګه شوی دی چې دا پیسې څنګه راغلي، دا پلانینګ څنګه شوی، پیسې فنډینګ کوم ځای نه راغلی او اجرتي قاتلانو ته څنګه رسېدلی او هغوی بیا څنګه ایګزیکیوټ کړی دی. دې کې چې کوم مرکزي ملزم دی یا اجرتي دی نعمان، دی مخکې هم چېرته وارداتونه کړي؟ جی بالکل صرف دا واردات نه دی، دغه ورځ باندې په 8 تاریخ باندې په فقیر آباد کې هم واردات کړی، یو مرډر کړی او دې سره سره کله چې موږ د دې سی آر او چې کړ نو دا په خیبر جمرود کې په مرډر او په اټمپټ ټو مرډر مختلف حکومات کې هم ملوث پاتې شوي دي. د فقیر آباد والا کیس هم د پوجرت کړی؟ جی بالکل، د هغې دپاره دي 10 لک روپۍ منلې چې موږ 10 لک روپۍ اخیستې وې. دی به تاسو اورېدلي که نه دې کیس کې د حمزه چې کوم پکې ملزم و یا د احمد چې کوم پکې مقتول و، دې کیس کې نعمان ته وایي چې 3 لک روپۍ میلاو دي، تاسو اورېدلي د دې د زړونه ولې دونه کلکې چې په 3 لک روپۍ مړې کوي؟ بیسیکلی ټوټل اماونټ خو کم چې د سعودیانه د افغانستان په تور راغلی هغه 14 لک دی او مختلف خلکو پکې مختلف پیسې اخیستې دي. د مقتول چې کوم برادر ان لا دی هغه پکې هم خپل حصہ اخیستې ده او بیا چې عبدالله دی هغه پکې هم 1 لک روپۍ اخیستې دي او راج او نعیم چې کوم الګ دی هغې ته پکې هم خپل شیر میلاو شي چې هغې پلان ایګزیکیوټ کړی دی. دی کې پولیس وایي چې دا جنکې چې کوم دي دا پالټي ګرل دي، نو د دې خاوند په قتل کې دا ښځه هم ملوث وه؟ جی بالکل، ښځه پکې هم ملوث وه او د هغې چې کوم خینې وه هغه پکې هم ملوث پاتې شوې ده. د دوستانه چې کوم د مقتول دی د دې د جینۍ سره په ټیک ټاک جوړه شوې وه، د دا وادم د کور نه پټ ساتلی و. د سوشل میډیا نیګیټیو استعمال زموږ په دې ملک کې یا صوبه کې ډېر زیات کېږي، پولیس له دې شکایاتو کې څه کمی راځي که اضافه کېږي؟ یاره سوشل میډیا چونکې استعمال نن سبا ورځ تر ورځه زیاتیږي او د دې کمپلینټس ورځ تر ورځه زیاتیږي اور دا صرف د یو سوشل میډیا پلیټ فارم نه بلکې مختلف سوشل میډیا پلیټ فارم هغه د فراډ په شکل کې د هراسمنټ په شکل کې مختلف کمپلینټس پولیس ته راځي. ګرانو کتونکو د ټیک ټاکر د قتل حوالې سره چې څومره معلوماتو هغه تاسو د هغه د رور او د پولیس افسرانو د خولې نه واورېدل. ملزمان چې څومره په دې کې ملوث وو، پولیس هغه ټولو کسانو کې څه نیولي دي او څه معلوم کړي دي، دا د پولیس یو ښه کارکردګي وه. خو اصل خبره دا ده چې کوم وقوع شوې وه دا تاسو وکتل چې دا واده د سوشل میډیا نه شروع شوی و. سوشل میډیا چې څنګه موږ ټول خلک ویو چې یاره په دې اعتبار نه دی پکار، دا ارضي ده، دقسې د دې دوستانې هم ارضي دي، دقسې د دې تعلقونه هم ارضي دي او تاسو وکتل چې دقسې په دې باندې کوم مودونه شوي دي هغه هم ارضي وي. پرون که تاسو زموږ رپورټ کتلی نو هغې کې هم د سوشل میډیا د دوستانې د وجې نه یو ځوان الګ وجلی شوی دی. دا ډیټیل چې تاسو وکتل د دې الګ هم دې جینۍ سره په ټیک ټاک باندې دوستانه جوړه شوې وه، بیا د دې کورټ میرج هم شوی او بیا هم هغه جینۍ چې کوم د سره واده کړی و کورټ میرج کړی و هم هغه جینۍ د خپل خاوند په قتل کې هم ملوث وه. نو ټوله دنیا کې که موږ وګورو د سوشل میډیا پازیټیو استعمال روان دی. که زموږ صوبې ته موږ وګورو نو دلته هر دویم دریم کیس چې کوم دی هغې کې د سوشل میډیا کردار وي او هغه کردار وي نیګیټیو. څو پورې د رشتو خبره ده، څنګه چې ما پهله تاسو ته وویل د سوشل میډیا ټول تعلقات چې کوم دي ارضي دي او واده چې کوم دی دا یو ټول عمري رشته ده. نو دې دپاره د مور او پلار سره، فیملی سره
مشوره پکار ده د هغې په مشوره پکار دی چان بین پکار دی ځکه چې کم احمد قتل شوی دی نو ده ته هم د واده نه پس پته لګېدلې وه چې د ده ښځه پارټي ګرل وه نو لږ احتیاط کول پکار وي او د مشرانو سره په هره خبره کې مشوره کول پکار وي. ډېره مننه.